لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من الله به عليم. هیڅ ربا حاصل نکړی تاسو نیکی تر هغه چې خرج کړئ دا هغه مال نه چې خوښوي تاسو او هغه چې خرج کوي تاسو څه شی پس یقینا الله تعالی باغی باندې پوهه دی. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. طول خوراکونه کم چې دی اهل کتاب بزان حرام کړی دي دا حلالو د بنی اسرائیل د پاره مگر هغه چې بند کړو یعقوب علی السلام بزان باندې مخکې د نازل دلو د تورات نه وایا پس راوړی تورات پسولو لې هغه لرا کوي تاسو رښتونی. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. پس چا چې جوړ کړ په الله تعالی باندې درو ورستو د دینا پس دغه کسان خاص وی ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويا رشتیا ویل دی الله تعالی پس تابعداري وکړئ د دین د ابراهيم عليه السلام چې کلک موحد او نو د مشرکانو نه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. یقینا اول کور چې مقرر کړی شوی دی د خلکو د پاره خامخا هغه دی چې په مکه معظمه کې دی د برکت نه ډک دی او هدایت دی د پاره د خلکو. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. پدې بیت الله کې نخې د ښکارا د قدرت د الله تعالی یو دا غینا زید ابراهیم علیه السلام دی او څوک چې داخل شو دیتا وی به امن والا او د الله تعالی د پاره په خلکو باندې حج د بیت الله فرض دی په هغه چا چې طاقت لري هغه ته د لارې او چا چې کفر وکړو په انکار د حج سره پس یقینا الله تعالی غنی دی. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. ويا اي كتاب ولو کفر کوي تاسو پایتون د الله تعالی او الله تعالی خبر دی په عملونو چې تاسو کوي. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ويا اي كتاب ولمن کوي د لار د الله تعالی نه هغه څوک چې ایمان راوړي چې لټوي تاسو پاغي کې کګلیچ او تاسو خبر یې په حقانیت نه دي او نه دی الله تعالی غافل دا عملونه نه چې تاسو کوي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ایمان والو کتابداري وکړئ تاسو د یو ډلې د هغه کسانو نه چې ورکړې شوی دی ورته کتاب او بغرزوي تاسو پس د ایمان تاسو نه کافران. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
او څنګه کفر کوي تاسو او لستل کیږي په تاسو باندې آیتونه د الله تعالی او په تاسو کې رسول د الله تعالی دی او چا چې منګولو لګولي په دین د الله تعالی پورې پس یقینا ورسول شو نیغه لارې ته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ایمان والاو یره کوي د الله تعالی نه لایق یره داغه او ممرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو منونکي د توحید یې. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. او کلک شي پرسي د الله تعالی پر ټول او مجدا کېږي د دې رسینا او یاد کړئ احسان د الله تعالی په تاسو باندې کله چې تاسو دشمنان وای د یو بل پس جوړخ واچول الله تعالی پمینز د ظلم تاسو کې پس شولې تاسو په نعمت د الله تعالی سره رونه او وای تاسو په غاړه د کند د اور پس بچ کړی الله تعالی تاسو دا غورنه دغشان بیانې الله تعالی تاسو ته احکام خپل دې لپاره چې تاسو سملار بیا مومئ. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. او ویدی ستاسونا یو ډله چې بلنه کوي خیر طرف ته او حکم کوي په نیکۍ سره او منع کوي د بداینا او دغه کسان خاص دوی کامیاب دي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. او مکیږي پشان داغه کسانو چې جدا شول او اختلاف کړي دي رستو داغنه چراغ دوی ته ښکارا احکام او دلایل او دغه کسان د دوی لپاره عذاب دی لوی. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. پاغه ورځ چې سپین بشي بازي مخونه او تور بشي بازي مخونه پس هغه کسان چې تور بشي مخونه د دوی ورته ویلې شي آیا کفر کړی دی تاسو پس د ایمان تاسو نه پس اوسه کوي عذاب په سبب داغي چې تاسو کفر کول. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. او هر چې هغه کسان دي چې سپین بشي مخونه داغوي پس دوی په رحمت د الله تعالی کې وي دوی په هغه کې همیشه وي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. دا آیتونه د الله تعالی دي دا مونږ له پتا باندې د پاره د حق کار کولو او الله تعالی اراده نه کوي د ظلم کولو په خلق باندې. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. او خاص د الله تعالی په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي او خاص الله تعالی تبا ورګرځول شي ټول کارونه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم
منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. یی تاسو غرا او بهترین امت چراوستل شوی د پاره د نفع رسولو د خلکو حکم بکوي تاسو په نیکۍ سره او منع بکوي د بداینا او ایمان بلری په الله تعالی او ایمان راوړو کتابیانو دا بخامخه غړی د دوی د پاره بعضی د دوی نه ایمان والا دي او ډیر د دوی نه نافرمان دي. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هیڅ چره zarar نشي درکولې دوی تاسو ته مگر بد وینا کول او که جنگ کوي دوی تاسو سره او بغرزوي تاسو ته شاګانی بیا به دوی سره سیمداد نشي کېدل. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تاپ شوه دې په دوی باندې ذلت د ظاهر هر ځای کې چې دیو مندل شي مگر چې منګولې ولګوي پر سید الله تعالی او پر سید مؤمنانو او وخت شوی دی په غضب د الله تعالی او اهل شوی دی په دوی باندې خواري د زړه دا په سبب د دې چې دوی کفر کولو پایتون د الله تعالی او وجلی پیغمبران بغیر د جرم شرعینا دا په سبب د دې چې دوی نه فرمانی کولا او دوی د حد شرعینا تجاوز کوونکي. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ندی د اهل کتاب یو شان بعضی د کتاب والاونه یو ډله ده چې مضبوطه ولاړه ده په دین لولي آیتونه د الله تعالی په وختونو د شپې کې او دوی سجدي کوي. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ایمان لري په الله تعالی او په ورځ د آخرت باندې او حکم کوي په نیکۍ سره او منع کوي د بداینا او جلتی کوي په نیکو کارونو کې او دغه کسان د نیکانو د ډلې نه دي. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. او هغه چې کوي دوی سنیک کار پس نا قدری به نکیږي د دې عمل او الله تعالی په ذات دې په حال د متقینو باندې. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. یقینا هغه کسان چې کفر کړي دي هیڅ چری ولري نکړي د دوی نه مالونه د دوی او نه اولاد د دوی د عذاب د الله نه شي او دغه کسان اور ولادي دوی په پاغه کې همیشه وي. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثال د هغه مالونو چې خرج کوي دوی د پاره د ژوند دنیوي پشان د حال د سیلې دي چې وی پاغه کې یخ غلې ورسیږي فصل د قوم ته چې ظلم کړي وي په خپل ځانونو باندې پس تباہ کړي هغه او ظلم نه کړي الله په دوی باندې
او لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي دي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اے ایمان والاو منی سی رازدار دوست سواس تاسو د ایمان والاونا دا کافران کمی نه کوي په نقصان تاسو کې خوخی دوی هغه سوچ په تکلیف کې چي تاسو یقینا ښکار شوی د کینا د خلود دوینا او هغه چې پټي سینې د دوی هغه ډیر زیات دی. یقینا بیان کړی دی مونږ تاسو ته نخې د دوی ک تاسو عقل لرئ. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. خبردار تاسو مؤمنانو تاسو مینه کوئ د دوی سره او دوی مینه نه کوي تاسو سره او تاسو ایمان لرئ په ټول کتاب باندې او کله چې دوی مخامخ شي تاسو سره وای دوی مونږ هم ایمان راوړی دی او کله چې لاړ شي دوی تاسو نه چکونه لګي ستاسو د ترقی په وجه باندې په سرونو د ګوتو د وجه د حسینا وایا مړشي په وسخ خپل باندې یقینا الله تعالی په دې پاغه خبرو چې په سینو کې دي. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. کورسیږي تاسو ته خوشالي نو خفقې دوی لرا او کورسیږي تاسو ته تکلیف خوشاليږي دوی پاغه سره او که صبر وکړو تاسو او پرهیزګاری وکړه zarar بدر نکی تاسو ته چلونه د دوی هیڅ zarar یقینا الله تعالی پاغه عملونه باندې چې دوی کوي راګرون کې دي په خپل علم او قدرت کې. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. او کله چې ته سحر وخت راوتلې د کور والاونه خودل د مؤمنانو ته مورچې د پاره د جنگ کولو او الله تعالی هر څاوري په هر څه پوهه دی. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کله چې قصد کړو دوه ډلو ستاسو نه چې کمزوري اختیار کړي او الله تعالی همت ورکوونکی او دوی ته او الله تعالی او خاص په الله باندې ځان اوس پر ایمان والا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. او یقینا امداد کړی دی تاسو سره الله تعالی په بدر کې او تاسو لګوي پس او یریږئ د الله تعالی نه دې د پاره چې تاسو شکر وکړئ. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. کله چې ویل تا ایمان والاو ته آیا پوره نه دستاسو د پاره چې امداد به وکړي تاسو سره رب تاسو په 3,000 ملائکو سره چې را کوز کړی شي وي. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين.
بلکې که صبر وکړو تاسو او ویریږئ د الله تعالی نه او راشي دا کافران تاسو ته په جوش خپل دغه دی نږدې امداد به وکړي تاسو سره رب تاسو په 15,000 ملائکو چې نخې به لګولې وي د جنگ. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. او ندی ګرځولې الله تعالی دارا لګل د ملائکو مگر زیره د استاسو د پاره او دې لپاره چې کلک شي زړونه استاسو په دې سره او نه د غلبا مگر د الله تعالی د طرف نه ده چې زورور ذات په حکمتونو والا دی. ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين. دې لپاره چې پریکړي یو ټوکړه د کافرانو نه یا ذلیل کړي دوی لرا پس واپس به وګرځي نا امیده. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نشتره تعالی را د اختیار نس شي تر دې پورې چې مهرباني وکړي الله تعالی په دوی باندې یعنی توفیق د ایمان ورکی او یا بعذاب ورکی دوی ته پس یقینا دوی ظالمان دي. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. او خاص د الله تعالی په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. بخنه کوي الله چاته چې غواړي او عذاب ورکوي چاته چې غواړي او الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی ذات دی. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ایمان والاو مخری تاسو سود دوچند په دوچندۍ سره او یریږئ د الله تعالی نه دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. او ځان بچ کړئ د حرام نه په بچ کېدلو سره د هغه اور نه چې تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. او تابعداري وکړئ د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. او جلتی کوي د بخنی طرف ته د طرف د رب تاسو نه او جنت ته چې فراخي د غي اسمانونو او زمکه دا تیار کړی شوی دی د پاره د کسانو چې ځان ساتي د شرک نه. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هغه کسان چې خرج کوي او وی برابر د حکم د الله تعالی په خوشالۍ کې او په تکلیف کې او تیرون کې د غصه او معافي کوون کې خلکو ته او الله تعالی مینه کوي د احسان کوونکو سره. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او دا هغه کسان دي چې کله وکړي دوی ښکارا ګناه او یا ظلم وکړي په ځان باندې یاد کی دوی الله تعالی لرا پس بخنه غواړي د پاره د ګناہوں خپلو او څوک دې چې به خټول ګناہونه سوا د الله تعالی نه او نکله کیږي دوی پاغه ګناه باندې چې وایي کی او دوی پوهیږي.
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. دغه کسان بدله د دوی بخنه د طرفه د رب د دوینه او باغونه دي چې بهيږي به لاندې داغینه ولي همیشه به دوی پاغي کې او خو ثواب دې د داسې عمل کوونکو. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. یقینا تیر شوی دي ستاسو نه مخکې واقعات پس وګرځئ په ځمکه کې نو وګورئ په نظر د عبرت سره چې څرنګه و انجام د دروغجن کوونکو. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. دا قرآن کریم وضاحت دے د پاره د خلکو او لار خودن کې دے په دلیلونو سره او نصیحت دے د پاره د فائدې د متقینانو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. او سستی مکوئ د جهاد نه او مبه حوصله کېږئ په تکلیفونو او تاسو چت شان والا یې که تاسو پوره ایمان والا یې. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. کرسیدلې تاسو ته زخم نو صبر کوئ پس یقینا رسیدلې دي قوم کافرانو ته هم زخم د دې پشان او دا ورځې دي دا مونږ اړو په مینځ د خلکو کې د پاره د حکمتونو او د دې لپاره چې ښکارا کې الله تعالی هغه کسان چې ایمان راوړي دي او جوړ کی ستاسو نه شهیدان او الله تعالی محبت نه کوي د ظالمانو سره. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. او دې لپاره چې پاک دی الله تعالی ایمان والا او ختم کی الله کافران. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا ګمان کوي تاسو چې داخل بشي جنت ته او تر اوسه پورې نه دي ښکار کړی الله تعالی مجاهدین ستاسو نه او نه دي ښکار کړی صبرناک کسان. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. او یقینا ارمان کول تاسو د مرګ د شهادت مخکې د مخامخ کېدلو دا غینا پس یقینا ولید تاسو غیلرا او تاسو قتل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. او ندی محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول دی الله یقینا تیر شوی دی مخکې داغنه هم ډیر رسولان. آیا پس کده مړ شو یا اوجل شو اوړی به تاسو په پوند خپل باندې او څوک چې واوړې دلو په پوند خپل باندې پس هیڅ چره zarar نشي ورکول الله لهیس او زر دی چې بدله ورکړي الله تعالی ثابت قدم کسانو ته. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين.
او نه ممکن یو نفس لرا چې ملشي بغیر د اجازت د الله تعالی نه لیکل دي مقرر او څوک چې غواړي په خپل عمل سره بدله د دنیا مونږ ورکو هغه ته داغینا او څوک چې غواړي بدله د آخرت په خپل عمل سره ورکو هغه ته داغینا او خامخا بدله ورکو شکر گزارو کسانو ته چې د آخرت په نیت باندې عمل کوي. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. او ډیر د پیغمبرانو نه جنگونه کړی دي داوی په ملګرتیا کې خدای ډلو ډېرې پس نشو غوی د جهاد کولونه د وجه د تکلیفونو نه چورسل دوی ته په لار د الله تعالی کې او نه غوی کمزوري شي په مقابله د دشمن کې او نو تابع شي دشمن ته او الله تعالی مینه کوي د صبرناکو کسانو سره. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. او نو وینا د دوی یعنی دعا د دوی مگر دا چې ویل دوی اے رب زمون او بخمون ته گناهونه زمون او زیاته زمون په کار د دین کې او کلک کړي قدمونه زمون او غلبه راکړه ته په قوم کافرانو باندې. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. پس ورکړه دوی ته الله تعالی بدله د دنیا او خیسته بدله د آخرت او الله تعالی مینه کوي د خیسته عمل کوونکو سره. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے ایمان والاو کتاسو خبرو منئی د کافرانو واپس به وګرځي تاسو د ایمان نه په پوند تاسو باندې پس شی به بیا تاوان والا. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بلکې الله تعالی مولا دې استاسو او هغه غره د امدادیانو نه دي. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. خامخا اچو مونږه پزلون د کافرانو کې هیبت او رعب په سبب د دې چې دوی برخدار غني د الله تعالی سره هغه څوک چې نه دی نازل کړي الله تعالی پاغي باندې داوی په شرکت باندې س دلیل او زید ورتلو د دوی اور دی او ناکاره زید د وسیدو د مشرکانو. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. او یقینا پورا کړی دی تاسو سره الله تعالی لوس خپل کم وخت کې چې وجل تاسو دا کافران په حکم د الله تعالی ترغه پوری چې کله کمزوري شوي تاسو او اختلاف وکړو تاسو په حکم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې او خلاف وکړو د حکم د نبی صلی الله علیه وسلم نه رستو دا غره چې خو د الله تعالی تاسو ته غشي چې تاسو خو خولو چې غنیمت او مدد بعض تاسو نه هغه چې طلب کولو د دنیا او بعض تاسو نه هغه چې طلب کولو د آخرت بیا وګرځولې الله تعالی تاسو لره دا غوینا دې لپاره چې ازمایښت وکړي الله تعالی تاسو او یقینا معافي وکړه الله تعالی تاسو نه او الله تعالی فضل والا دی په مؤمنانو باندې.
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. کم وخت کې روان وي تاسو مدینه طرف ته او شاته قتل تاسو چاته او رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज کول تاسو ته رستو تاسو نه پس بدل درکړو تاسو ته غم په بل غم د پاره دي چې نشي غم جن پاغس چې فوت شو تاسو نه او نه پاغس پاغ مصیبت چې ورسېدو تاسو ته او الله تعالی خبردار دی پاغ عملونو چې تاسو کوي. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. بیا الله تعالی راولې غلو تاسو باندې رستو د خفغان امن پرکالی پټو هغه یو ډل تاسو نه او بل ډل چې فکر من کړیو هغه لرا نفسونو د دوی ګمانې کولو په الله تعالی باندې ناحق ګمان پشان د ګمان د جاهلیت والو ویل دی عایشتره مونږ لره د امداد نسیسا وایا یقینا امداد ټول د الله تعالی په اختیار کې دی پټوي دوی په نفسونو خپلو کې هغه څه چې نه ښکارا کوي تا ویل دی کچروي مونږ لره د اختیار نسشه نبوي وجل شي مونږ یعنی زموږ رشتہ دار دلته وایا کوي تاسو په کورونو خپلو کې نو ضرور براوتل هغه کسان چې مقرر کړي شوی پاوی باندې قتل زید ورزیدل خپل تا او دا کار الله تعالی او کو دې لپاره چې ازمایش وکړي الله تعالی دا هغه منافقت چې پسینو تاسو کې دي او دې لپاره چې پاک دی الله تعالی هغه ایمان چې تاسو په ژوند کې دي او الله تعالی په دې په خبرو باندې چې پسینو کې دي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. یقینا هغه کسان چې واپس وګرځیدل ستاسو نه د میدان نه پاغورز چې مخامخ شول دوه ډلې یقینا خو یو لري دوی لره شیطان په سبب د بعضی عملونو چې دوی کړی دي او یقینا معافی کړی الله تعالی دوی ته یقینا الله تعالی بخنه کوونکې صبرناک دی. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
اے ایمان والاو مکه گئی پشان داغه کسانو چې کفر کړي دي پزړه سره په منافقت کولو او وايي په بارا د خپل رشتہ دارو چې کله غوي سفر وکړي پزمکه کې یا وی غزا او جهاد کوونکی کچری وی دوی زمون په خوا کې نو نه بمړ کې دي او نه بوجل کې دي دې لپاره چې وګرځي الله تعالی دا خبره یو ارمان مظلوم د دوی کې او الله تعالی ژوند کول کوي او مړ کول کوي او الله تعالی ستاسو عملونه لرا بدون کې ذات دی ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون او کو وجل شوي تاسو پلار د الله تعالی کې یا مړ شوي نو خامخا بخنه د طرف د الله تعالی نه او ثوابونه دا غور دي دا معلومونه چې دا خلک راجمع کوي ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون او کمل شوي تاسو یا وجل شوي نو ضرور به الله تعالی ته جمع کړئ شي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين پس په وجه د رحمت د الله تعالی نرم یې تدویتا او کوي ته بدجبه او سخزړې نو ضرور دا صحابه دا خورشي استاد چا پیرنه پس معفي وکړه د دوینه او بخنه غواړه د دوی لپاره او مشوره غواړه د دوی نه پکار کې پس کله چې قصد وکړي ته د یو کار پس ځان وسپاره په الله تعالی باندې یقینا الله تعالی مینه کوي د توکل کوونکو سره إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون امداد وکړي الله تعالی تاسو سره پس نشته د څوک زورور په تاسو باندې او کپریګ دی الله تعالی تاسو یعنی مدد در لپریګ دی نو څوک دی هغه کس چې امداد وکړي تاسو سره رستو داغنه او خاص په الله تعالی باندې د ځان وسپاري مؤمنان وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون او ندی لایق د شان د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې خیانت وکړي او چا چې خیانت وکړو نو رابشي د عمل نو رابشي د غسی سره چې خیانت کړي په ورځ د قیامت بیا به پرور کړی شي هر چاته بدله دا عمل چې د کړی وي او په دوی بس ظلم نشي کېده أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير آیا پسوک چې تابعدار وي د رضا د الله تعالی پشان د هغه چا دی چې اخته شوی وي په غضب د الله تعالی او زید د جهنم دی او بد زید د ورتلو د جهنم هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون دوی مختلف درجو ولادي پنځ د الله تعالی او الله تعالی لیدونکې دی د هغه عملونو چې دوی کوي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين یقینا احسان کړی دی الله تعالی په مؤمنانو باندې کله چې را لېږلی دی په دوی کې رسول د جنس د دوی نه بیانوي دوی ته آیتونه د الله تعالی
او پاکوي دوی لرا او خای دوی ته کتاب قرآن او په د دین یعنی سنت اگر چې دوی ود دین مخ کې خامخا په گمراهۍ ښکارا کې أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. آیا هر وخت چې ورسېدو تاسو ته مصیبت یقینا تاسو هم رسولې ده د چنداغي نو تاسو وایي چې د کوم ځای نه دی دا وایا چې دا د طرفه د نفسونو تاسو نه دی یقینا الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. او هغه مصیبت چې رسیدلې ده تاسو ته په هغه ورځ چې مخامخ شوي دوانه لخرې پس دا په حکم د الله تعالی دی او د دې لپاره چې ښکار کړی الله مؤمنان. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. او دې د پاره چې ښکار کړی الله هغه کسان چې منافقت کړي دي او ویل شي دوی ته چراشي جنگ وکړي په لار د الله تعالی کې یا دفع کړي دشمن دوی ویل کپویدلې مونږ په جنگ خامخا مونږ به تابعداري کړي وستاسو دوی کفر ته په دې ورځ زیات نږدې دي په نسبت د دوی ایمان ته وای دوی په خپل خلو باندې هغه څه چې نشته په زړونو د دوی کې او الله تعالی خپوه دې په هغه څه چې دوی پټوي. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. دا هغه کسان دي چې وای په بار درونو خپلو کې او په خپل ناس دي د جهاد نه کدوې زمونږه خبره منلې نه به وجلې شي وایا پس د فکرې د خپل ځانونو نه مرګ کتا سورشتونی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. او ګمان مکوا په هغه کسانو باندې چې وجلې شول په لار د الله تعالی کې د عام مړو په شان بلکې دوی ژوند دي پنځ درب دوی او رزق وتور کې دي شي. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوشاليږي پاغس چې ورکړي دي دوی ته الله تعالی د فضل خپلنا او زیر باخلی په بار دغه کسانو کې چې ندي رسیدلی دوی ته درستو د دوی نه چې نه به ویره په دوی باندې او نه به دوی غمجن کیږي. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. زیر باخلی په نعمت د الله تعالی او په فضل سره او یقینا الله تعالی نه بربادوي ثواب د ایمان والو. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هغه کسان چې منلې دي حکم د الله تعالی او د رسول ورستو داغینه
چې رسیدلې دې دوی ته زخم د پاره دا کسانو چې خسته عمل کړي دې د دوی نه او یری کړي دا ثواب دې لوی. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. دا هغه کسان دي چې کله وویل دوی ته خلکو یعنی جاسوسانو یقینا کافرانو جمع کړي دي ستاسو د مقابله د پاره ډېری لخرې پس او یریږي د دوی نه پس زیات کړو دوی لرا د خبري ایمان او ویل دوی پوره دې زموږ د پاره الله تعالی او هغه ډېر ښه کارساز دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. پس واپس شو دوی په نعمت د الله تعالی او په فضل سره نو رسیدلې دوی ته تکلیف او تابعداري وکړه د رضا د الله تعالی او الله تعالی لوی فضل والا دی. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. یقینا دا جاسوس شیطان دی یروي تاسو د مرګ خپلونه پس مې یریږي د هغوینه او یریږي زمانہ زکه چې تاسو مؤمنان یې. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. او ندی خفه کوي تعالی راغه کسان چې جلتی کوي په کارونو د کفر کې یقینا دوی هیڅ چره zarar نشي ورکول الله تعالی ته هیڅ غواړي الله تعالی چې ورنکې دوی لره برخه په آخرت کې او د دوی لپاره عذاب دی لوی. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. یقینا هغه کسان چې اخسته دي کفر په بدل د ایمان کې چره zarar نشي ورکول الله تعالی ته هیڅ او د دوی لپاره عذاب دی دردناک. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. او ګمان دي نه کوي کافران چې مهلت ورکول زما دوی لرا ورده د پاره د ځانونو د دوی یقینا مهلت ورکو مونږ دوی لرا د دې لپاره چې زیات شي ګناه د دوی او د دوی لپاره عذاب دې شرمون کې. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نکوي الله تعالی چې پریک دی مؤمنانو لرا په هغه حال ګډوډ باندې چې تاسو پاغي تر دې چې جدا کړی الله تعالی پلیت منافق ته پاک مخلص نه او نه دی الله تعالی چې خبر کړی تاسو په پټو خبرو باندې او لیکن الله تعالی غوړه کوي د رسولانو خپلونه څوک چې غواړي پس ایمان راوړی په الله تعالی او پر رسولانو داغه او که ایمان راوړی تاسو او ځان بچ کړی د نفاق نه پس تاسو د پاره ثواب دی لوی. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې شونتیا او بخل کوي په هغه مال کې چې ورکړې شوی دی دوی ته الله تعالی د فضل نه چې دا ګینه غره دی د دوی لپاره بلکې دا بد دی د دوی لپاره. زر دی چې د دوی غاړې ته واچولې شي هغه شی چې شومتیا کوي دوی پاغه په ورځ د قیامت. او خاص الله تعالی لره دی اخري پاتې کېدل د اسمانونو او زمکه او الله تعالی پاغه عملونو چې تاسو یې کوي خبردار دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يقينا وارد الله تعالى قول او وینا دا کسانو چې دوی وایي بشک الله تعالی محتاج دی او موږ مالدار یو. خامخا لیکوم هغه چې دوی وایي او وجل دوی پیغمبرانو لرا بغیر د جرم شرعي نه او وایو اوسکه عذاب د اور سوزون کی. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا عذاب په سبب دا عمل له چې مخکې لګلې دي لاسونو تاسو او یقینا الله تعالی نه دی ظلم والا په بندگانو باندې. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. دا کسان دي چې وایي دوی یقینا الله تعالی حکم کړی دی مونږ ته چې ایمان بن راوړو پر رسول باندې تر دې چې راوړي مونږ ته قرباني چې خوري هغه لره اور توایا یقینا راغلي دي تاسو ته ډېر رسولان زمانه مخکې پخکارو دلایل سره او پاغسیس چې تاسو وایي بس ولي وجل تاسو دوی لره ک تاسو رښتونی. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. پس کدی تا ته دروغجن وای نو صبر کا. پس یقینا دروغجن ویلې شوی دی ډېر رسولانو ته ستانه مخکې راوړي هغوی ښکارا دلیلونه عقلي او واړه کتابونه او لوی کتاب رڼا کوونکې. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هر ساوالا سکون کې د مرګ دی او یقینا پربو درکړې شي تاسو ته ثوابونه تاسو په ورځ د قیامت. پس څوک چې لری کړې شو د اورنا او داخل کړې شو جنت ته پس یقینا کامیاب شو او نه دی ژوند دنیوي مگر سامان د دوکې دی. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. خامخا ازمایش وکړي شي په تاسو باندې په مالونو تاسو کې او په نفسونو تاسو کې او خامخا بواوري تاسو داغه کسانو نه چې ورکړي شوی دی ورته کتاب مخکې تاسو نه او داغه کسانو نه چې شرک کړي دي بد وینا ډیره او که صبر وکړو تاسو او ځانم بچ کړو د ګنا نه پس یقینا دا د پخو او ضروری کارونه دي.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. او کوم وخت چې واخستو الله تعالی پوخ لوز داغه کسانو نه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب چې خامخا تشریح او وضاحت وکوي د دې خلکو ته او نه پټوي دی کتاب لره پسو غرزو ابوي دا کتاب ورستو د شاګانو خپلونه او وای خستو ابوي پاغه سره عوض لګینی دنیا پس بد دی هغه چې دوی اخلي. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ګمان مکوا پاغه کسانو چې خوشحاليږي پاغه کار چې کوي چې هغه حق پټول دي او غواړي چې صفت وکړي شي د دوی پاغه کار چې دوی نه کړي پس ګمان مکو په دوی باندې په بچ کېدل سره د عذاب نه او د دوی لپاره عذاب دی درناک. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. او خاص د الله تعالی د پاره بادشاہي د اسمانونو او د زمکه ده او الله تعالی په هر یو سیس باندې قدرت والا دی. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. یقینا په پیدایش د اسمانونو او د زمکه کې او د تلو راتلو د شپې او د ورځ کې ډیر دلیلونه دي د صفا عقل والو د پاره. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دوی داسې خلق دي چې یادوي الله تعالی په ولاړی او پناستي او پاړه خلق خپل باندې او فکر کوي په پیدایش د اسمانونو د زمکه کې وای دوی ای رب زمون ندی پیدا کړی تا دا بے فیدی پاکی دستا د پاره پس بچ کړه مونږه د عذاب د اورنه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اے رب زمونږه یقینا هغه څوک چې ته داخل کې ورته پس یقینا تا او شرم وغلره او نشته د ظالمانو لپاره هیڅ مددگار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے رب زمون یقینا مونږ واوریدو یو आवाज کوونکی چې आवाज کوي ایمان ته چې ایمان راوړی په خپل رب باندې پس ایمان راوړو مونږه. اے رب زمون پس وبخې مونږ ته ګناهونه زمون او لری کړې زمون نه بدای زمون او مرګ راولي په مونږ باندې په ملګرتیا د نیکانو کې. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے رب زمون او راکړې مونږ ته هغه چې تا وعده کړې د زمون سره په جبه د رسولانو ستا او مشرمو مونږ په ورځ د قیامت یقینا ته خلاف نه کوي د خپل وعده نه. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پس قبول کړی الله تعالی دوی لرا رب د دوی دعاګانې د دوی ځکه چې زنه بربادون عمل نیک د عمل کوم کې ستاسو نه کناری نوي او کزنا نوي بعضی ستاسو د جنس د بازو ندي. پس هغه کسان چې هجرت کړي دي او استلې شوی دي د کورونو خپلونه او کړولې شوی دي په لار زما کې او جنگونه کړي دي او وجلې شوی دي خامخا لري بکړم د دوی نه بدای د دوی او خامخا داخل بکړم دوی لره جنتونو ته چې بهيږي بلاندې داغینه ولي بدله د الله تعالی د طرفنا او الله سره خسته بدلی دي. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. دوکه دي نکړي تعالی را داتلرات لګډوډ د کافرانو په خارونو کې. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. دا فائدہ د لګا بیا زید دوی جهنم دی او بد دی زید تیار کړی شوی دا جهنم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لیکن هغه کسان چې یریږي د رب خپلنا د دوی لپاره جنتونه دي چې بهيږي لاندې داغینه ولي همیشه به وي پاغه کې دا تیار مل مستیا ده د طرف د الله تعالی نه او هغه سجده الله تعالی سره دي غره دي د نیکانو لپاره. وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. او یقینا بعضی د کتاب والاونه خامخا هغه دي چې ایمان لري په الله تعالی او په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تاسو ته او پاغه کتابونو چې نازل کړي شوی دي دوی ته عاجزي کوونکي دي الله تعالی ته ناخلی پایتون د الله تعالی عوض لب یعنی دنیا دغه کسان د دوی لپاره ثواب د دوی دی پنځ درب د دوی یقینا الله تعالی زر حساب کوونکی دی. یا ایها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ایمان والو صبر کوي او وینا د صبر کوي او تیاری کوي د جهاد او یریږي د الله تعالی نه د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. بسم الله الرحمن الرحيم. پېمداد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان ذات دی خاص رحم والا دی. شروع کو. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے خلقو او یریږئ د رب خپلنا هغه ذات دی چې پیدا کړی تاسو د یو نفس نه او پیدا کړی دا داغنا بیبي داغ او خور کړی دي د دوانو نه نارینه ډیر او زنانه ډیره او یره کوي د الله تعالی نه
هغه ذات دې چې سوال کوي تاسو دا غنا او ځانو ساتي د پرې کولو د خپل ولینا یقینا الله تعالی په تاسو باندې ساتونکی دی. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. او ورکوي یتیمانانو ته مالونه د هغوی او ما اخلی پلیت په بدل د پاک کې او مخری مالونه د هغوی د مالونو خپل سره ګډ یقینا دا ګناه ده لویه. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. او کيریږي تاسو چې انصاف په نکړې په بار د یتیمانو جنکو کې پس نکاح کوي دا غي سره چې حلالي وي تاسو د پاره د نور زنانونه دو او درې او سلور پس کيریږي تاسو چې انصاف په نکړې پس نکاح کوي د یوې سره یا گزاره کوي دا غوینځ سره چې مالکی وي خلاصون تاسو دا ډیره نږدې ده دیتا چې ظلم به نکړي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. او ورکوي زنانو ته مہرونه داغوي په خوشالۍ سره پس کدوی په خوشالۍ د زړه سره تاسو ته دا غینه سمافي وکړي نو خوري هغه په مزه سره به نقصان. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. او مور کوي کمقلو ته مالونه دا غوي چې کم تاسو سره دي هغه چې ګرځولې دی الله تعالی تاسو د پاره سبب د ژوند او خرچور کوي دوی لپاره کې او جامه ور کوي او وایي دوی ته وینا نیکا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اواز مایش کوي په یتیمانانو تر هغه چې کله ورسی وخت د نکاح ته پس کمالوم کړو تاسو د دوی نو خيارتیا پس ور حواله کړی دوی ته مالونه داوي او مخوري هغه په بیزای خرج کولو او په جلتۍ سره د دې یرینا چې دوی بلوي شي او څوک چې وی مالدار پس بچ دي شي د مال د یتیمنا او هغه څوک چې وی محتاج پس خوراک دی کوي دا غینا په خي طریقې پس کله چې ور کوي تاسو دوی ته مالونه د دوی پس گواهان نسی په دوی باندې او پوره دی الله تعالی حساب کوونکې. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. د پاره د نارینو برخه د هغه مالنا چې پرې خودلې وی مور او پلار او خپلوانو او د پاره د زنانو برخه د هغه مالنا چې پرې خودلې وی مور او پلار او خپلوانو د هغه مالنا چې کم وی یا زیات وی برخه د مقرر کړی شوی.
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. او کله چې حاضر شي د پاره د تقسیم طلب کولو خپلوان او یتیمانان او مسکینان، پس خرچ ورکړي دوی ته دا غینا او وایي دوی ته وینا نرمه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. او ادیریږي د ظلم کولو نه کسان کپریګ دی غوی د ځان نرستو اولاد کمزوري یره کوي پاغوی باندې د ظلم د خلقونه، پس ادیریږي د الله تعالی نه او وای دی وینا حق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. یقینا هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانانو پناه حق سره یقینا اچوي په خېټو خپلو کې اور او زرد چې داخل بشي دوی اور ته. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. مضبوط حکم درکوي تاسو ته الله تعالی په بار د میراث د اولاد تاسو کې د نارینه د پاره پشان د برخې د 2 زنانو ده، پس که دوی زنانوي 2 او یا زیات د 2 پس دوی لرا 2 حصے دي دا غمال نه چې پر خودلی وي دی میت او کوي یو لور پس هغه لره نیمه حصہ ده او د پاره د مور او پلار د دې میت هر یو لره د دې دوانو لاش پګم حصہ ده دا غنه چې پرخي وي دی میت بچي کوي دا هغه د پاره اولاد، پس کنوي هغه لره حصہ اولاد او وارث وي د مور او پلار، پس د مور د پاره درې حصہ ده، پس کوي د پاره رونه، پس مور د پاره شپږم حصہ ده روستو د پوره کولو د وصیت نه چې وصیت کوي پاغه سره او د ادا کولو د قرض نه. پلاران ستاسو او زامن ستاسو نه پويږي تاسو چې کوم یو د دوی نه زیات نږدې تاسو ته په نفقه حصے مقرر کړی شوی دی د طرف د الله تعالی نه. یقینا الله تعالی په ذات ته حکمتون والا دی. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. او استاسو د پارا نیمه صد د غمالنا چې پرې خودلی وي خزو استاسو کچې نوی د دوی د پارا هیڅ اولاد پس کوي د دوی د پارا اولاد پس تاسو د پارا سلورمه صد د غمالنا چې پرې خودلی وي دوی رستو د پوره کولو د وصیت د دوی نه چې وصیت کوي پاغه سره او رستو د ادا کولو د قرض نه او د دې زنانو د پارا سلورمه صد د غمالنا چې پرې خودلې وي تاسو کچری نه وي تاسو د پاره اولاد پس کچری وي تاسو د پاره اولاد پس دې زنانه اولاد تمې صد د غمالنا چې پرې خودلې وي تاسو رستو د پوره کولو د وصیت نه چې وصیت کوي تاسو پاغه سره او رستو د ادا کولو د قرض نه او کچری وي سړې چې میراث ته وړل کېږي مونډو ته میراث یا زنانه داسي وي او داغه د پاره ورور وی یا خور صرف د مور نه پس هر یو لره د دې دوانو نه شپږمې صدا پس کوي دوی زیات ته دینه پس دوی برابر برخو ولادي په درې مې سکه پس د پوره کولو د وصیت نه چې وصیت کې دې شي پاغه سره او پس دا کول د قرض نه نه به یې zarar ورکون کی په وصیت سره دا کلک حکم دی د طرف د الله تعالی نه او الله تعالی په ذات دې صبرناک دی. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. دا حکمنا پولی د الله تعالی دی او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی او د رسول داغه داخل بکړي الله تعالی دلرا جنتونو ته چې بهي ګلان دي داغې نه ولي همیشه به پاغه کې دوی او دا کامیابی ده لویه. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. او چا چې نافرمانی وکړه د الله تعالی او د رسول داغه او تیر شو د پلو داغنه داخل بکړي دي اورته همیشه به پاغه کې او د دې لپاره عذاب دي شرمون کې. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. او هغه زنانا چوکړي بدکاری د زنانو استاسونه پس گواهانو غواړي په دوی باندې سلور د نارینه استاسونه پس که گواهی وکړه دوی نو یې ساره کړی دوی لرا په کورونو کې تر دې پورې چې واخلي دوی لرا مرګ یا مقرر بکړي الله تعالی د دوی لپاره سلار. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. او هغه دوه کسان چې وکړي بدکاری ستاسونه پس زورن ورکې دې دوانو ته پجبا پس کدوی توبه وکړه او نیک کړه خپل عمل پس مخ واړوي د دې دوانو د زورن نه یقینا الله تعالی ډیر توبه قبلون کې رحم والا دی. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. یقینا قبل ولد توبه د الله تعالی په نسبت باندې دا غچا د پاره دی چې عمل کوي بد پنا په هي سره بیا توبه وباسي د نږدېنه یعنی مرګ نه مخکې پس دغه کسان توبه قبل وی الله تعالی د دوی
او دې الله تعالی پوها او حکمتونه والا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. او نشتا قبل ولد توبه دا هغه کسانو د پاره چې عملونه کوي د بدای تر هغه پورې چې کله نږدې شي یو د دوی تمرګ وای یقینا ما توبه وکړل اوس او نه توبه دا کسانو قبليږي چې مړ کیږي په داسې حال کې چې دوی کافر وي. دا کسان تیار کړي موږ د دوی لپاره عذاب دردناک. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ایمان والاو ندی حلال تاسو لرا چې وارثان شي د زنانو په زور او متنګوي دوی لرا د پاره د دې چې واخلې بازي هغه مال یعنی مہر چې ورکړې دي تاسو دوی لا مگر کراتلو کړي په بدکارۍ ښکارا او ژوند کوي د دوی سره په خي طریقې پس که بد غنئ تاسو د دوی نه یو صفت پس کې دیشي چې بد غنئ تاسو څه شي او پیدا کړی الله تعالی پاغي کې فائدې ډېرې. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. او کغواړی تاسو بدلول د یوې خزې په ځای د بلې خزې او ورکړی وي تاسو یو د دوی ته لویه خزانه یعنی مہر پس ما اخلی د دوی نه هیڅ شي پس ما اخلی د دې مہر نه هیڅ شي آیا اخلی تاسو دا بدنامه لګون کې او ګناه کوون کې ښکارا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. او څنګه اخلی تاسو دا او رسیدل کړي دي باز تاسو بازو ته او اخسته دې زنانه او تاسو نه لوز پوخ. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. او نکاح مکوې دا غچا سره چې نکاح وسره کړی وی پلاران استاسو د زنانونه مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی په دور د جاهلیت کې یقینا دا کار ښکارا ګناه ده او سبب دی د غضب د الله تعالی او ډیر بدلار ده. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. حرام کړی شي پتا سو باندې نکاح کول د میندو ستاسو او لونه ستاسو او خويند ستاسو او تروریان ستاسو د پلار د طرفنا او تروریان ستاسو د مور د طرفنا او ریری ستاسو او خرزه او میاند ستاسو هغه چې پي درکړی وي تاسو ته او خويند ستاسو د وجه د پي ورکولونه او میند د خصو ستاسو یعنی خواخیانی او هغه پرکټی ستاسو چې په پالنه ستاسو کې دي د زنانو ستاسو نه هغه چې نزدېکت کړی تاسو دا غوي سره پس که تاسو نه یو ځای شوي دا غوي سره پس نشته ګناه په تاسو باندې کلور ورلاخلی او خزي د زامن ستاسو یې ګوریانه هغه زامن چې پیدا وي ستاسو د شاګانو نه او حرام دي جمع کول د دوه خويندو مگر هغه چې مخکې تیر شوي په دور د جاهلیت کې یقینا الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی ذات دی.